ډېره لویه خوشحالي ده چې تا د تکبیر د الله اکبر ناری ووهلی شي، اذان او اقامت تا ته وشو. په دې نعمت باندې علما څه وایي که د مرګ اخري سلګۍ پورې دی دغه شان تخته پروتي، نو د ایمان د دې نعمت شکرګزاري په دې باندې نه ادا کېږي. دا دومره لوی نعمت دی. که داسې لس ژوند هم دته میلاو شي او داسې په سوونو زرونه کاله دته میلاو شي، خو د دې نعمت ځکه د هغې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین یو موقع باندې یو ملګری او صاحب یو داسې کس چې هغه تشه بوټۍ و بوټۍ او دا هغه په لاسونو په خپو باندې ګډ او شل دی او دغه شانتي مختلف چې کوم د اعضاء او بدني کمزوري دي هغه سره دا کس هغه مخامخ. نو حضرت عمر رضی الله عنه د خپل ملګرو نه دا هوی نه تپوس کوي، وی ملګرو د دې متعلق تاسو ما ته دا جواب راکړئ چې د باندې الله رب العالمین څومره نعمتونه هغه راوریږي او دله الله رب العالمین څومره نعمتونه دا ورکړي دي. حضرت عمر رضی الله عنه او دا هغه ملګرو دا جواب ورکو، وی چې په ده کې څه نعمتونه دي او د سره څه نعمتونه دي. دا خو د بیمارو یو بوټۍ ده، لاسونه یې نشته، خپې نشته، په سترګو نابینا دی، خبرې نشي کولی. او د ده به مونږ د کوم نعمت ذکر وکړو؟ حضرت عمر رضی الله عنه هغه ورته جواب ورکوي او یو فرضي مثال ورته ذکر کو. وی تاسو نه تپوس کوما، د دې بیمار نه تپوس کوما چې د دا وړي بولې وی دای بندي دي کنه کولاو دي، وی دا خو چې کولاو دي او د دې هیڅ قسمه تکلیف ورته وی نشته. نو وی دا وی څومره لوی نعمت دی. هر یو انسان په هغه باندې د الله رب العالمین د نعمتونو باران دی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. ډیر خلق اکثر دا ګلا دا شکوا په جبه باندې په زبان باندې راوړي. پکار د چې مونږ خپل جبې د هغې کنټرول وکړو، خپل اعضاء دا خپل زړه دا په دې باندې پوه کړو چې دا خو د الله رب العالمین د کلام وینا ده او دا یو حقیقت هم دی چې د الله رب العالمین په دې انسان باندې څومره نعمتونه هغه راورولی دي او څومره پرې را روان دي. نو دا هغه ټولو نعمتونو دا انسان د هغې تعداد د هغې شمیره دا انسان نشي کولی. لیکن انسان دا ډیر ناشکر دی. انسان سره د نعمتونو قدر و قیمت دا نشتا او دا قدر و قیمت انسان سره د یو نعمت ال راضی چې کله دا موجود نوي یا دا نعمت د انسان نه سلب شي دا واغستل شي. نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه خپل ملګرو ته ووی چې ستاسو دا فیصله او دا کومه خبره وکړه او د دې کس نه چې تشه بوټۍ پرته ده. داسې انسانان مونږ ګورو ډېر په دې ویډیوګانو کې. وړاندې دي عربو ملکونو کې په قطر کې یو مقابله وه. نو په هغه مقابله کې هم داسې یو کس دی د دې نامه نه بره د هغه وجود شته خو لاندې هغه نشته دی. قدرتی طور پیدایشی طور ولادت داسې شوی دی انسان عقل هغه ته حیران شي. خدا هغه دنه ټول نظام هغه برابر روان دی. الله رب العالمین په خپل قدرتونو دا هغه دنه اعضاء دا برابر دي.
عقل نه مني ابل ورته یو بل ماشوم د هغې یو دا ګوره د قدرت یو مشاهده انسان کوي د انسان عقل دې سره حیران شي او په دې ټولو نعمتونو د الله شکر گزاري ادا کول پکار دي قدردانی کول پکار دي نه یو ماشوم پیدا شوی دی خو دا زړی د وجود نه بار دی پمپینګ کوي لګیا دی وینه لګیا ده ټول وجود ته هغه وینه د هغې سپلایي روانه ده خو د هغه ماشوم زړه دا د وجود نه د دې جسم نه بهر پروت دی نو ګوره په دغه حالت باندې حضرت عمر رضی الله عنه د هغه کس متعلق سوی وی ملګرو تاسو نه تپوس کوم تاسو خو د ټولو نعمتونو د هغې نفي وکړه چې هر جې د غواړو څه نعمت نشته د سره څه دي دله یې څه ورکړي ډېر خلک وایي مونږ له یې څه راکړي دي دا ګوره ډېر نعمتونه انسان سره لکه ته نن وایي زه په لاسو په پښو باندې ګوډ او شل یم ګوره ستا د سترګو څومره لوی عظیم نعمت اتا سره دی په دې شکر ادا کړه اوس یو کس وایي زه په سترګو هم نابینا یم هلکه د غوږونو خدای ډېر لوی نعمت درکړی دی چې ته خبر اوري د سمانا د اورېدو نه ته محرومه نه یې په دې د الله ډېر شکر هغه ادا کا ورځان نه به شاکرین او صابرین مونږ جوړو او بیا د الله فیصلې هم ډېرې لوی دي ډېرې مضبوطې دي خو دا اله چې کله شکر ګزاري په انسان کې وي قدردانی په انسان کې وي قدر و قیمت د یو نعمت د انسان هغه هم داسې نه چې ظاهري طور وي د زړه نه به د الله رب العالمین د یو نعمت د هغې قدردانی هغه انسان کوي نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وی که دا یو نعمت چې هغه د وړو بولو دا د ده نه واغستی شي نو د ورځې به ورته څه په اسمان کې ستوري ښکاره شي ده ته پته ولګي وی تاسو داسې وایي د دې نعمت تپوس د ده نه وکړه یو منټ او سکنډ د انسان دا بند شي په هغه باندې خو قیامت په هغه باندې څه حالات تېرېږي دا احساس هغه کس ته کېږي چې دا نعمت د هغه کله په هغې کې څه فرق راشي په هغې کې څه پالټ راشي نو بیا هغه ته احساس کېږي چې واقعي زه څومره نعمتونو سره د الله رب العالمین ګورم مالامال وما او مالامال یما خو ما ته د دې نعمتونو احساس نه کېږي الله رب العالمین دې مونږ کې دغه احساس پیدا کړي دغه بیداري دې خدای مونږ کې پیدا کړي او د نعمتونو قدردانی نه کول د هغې ناشکري کول دا د نعمتونو د هغې د اخیستو یو ذریعه هم ګرځېږي دا نعمت د انسان نه کله کله واغستی شي چې اوس ګرځه لاس مروړه او دغه نعمت پسې اوس ګرځه دا تا ته څنګه میلاویږي په یو ګرده پسې یو مریض هغه ګرځي ګرده کوم ځای میلاویږي هغه ډیوټي بیا څنګه هغه نشي کولی داسې عضو بیا نشته دی همونږ خبره صرف دا کوله چې د الله رب العالمین نعمتونه په انسان باندې هر وخت او هر ساعت هر منټ او سکند دی د هغې نه مستفید دی د هغې نه فایده اخلي خو ګورې په دې ټولو نعمتونو کې د ټولو نه عظیم او لوی نعمت او لوی دولت هغه ګورې د ایمان نعمت دی د دې نعمت قدردانی ګوره ډېره پکار ده که انسان دا ټول عمر او ټول جون او زندگی دا وقف کی چې زه به الله رب العالمین ته نسکور او په رکوع او په سجده پروت یم دا ملا به مې دغه شان تخته لګېدلې وي او ټول عمر تر د مرګ د آخري سلګۍ پورې زه به صرف دا شکریه د الله ادا کوم چې خدای دا عظیم نعمت د ایمان د مال راکړی زه د مسلمان په کور کې پیدا کړی یم زما مور او پلار زما ابی او بابا زما خاندان دا مسلمانان دی شکر دی